الا ان الكتاب والسلطان سيفترقان. اقبال دیر پخوا ویلیو او دا خبره کړي وا وی جلال پادشاہی ہو، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. چکل دے بادشاہ او قرآن دے او بل جدا کرل دا بیا اسلام نہ دے، دا بیا چنگیز قانون دے، دا چنگیز قانون دے. دانا چیتا دے کمدنو سیاست دا جمہوریت پتا رس کئے دا انگریزیانو او کدی اندوانو پتا رس کئے نا 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 من بخپل دین چی دے جماعت کی من مسلمانانیو، پا بازار کی مسلمانانیو، پا سیاست کی مسلمانانیو. دا انگریز پا طریقہ باننے او دا انگریز پا طرز سیاست کول حرام دی، گناہ کبیرہ دے. زمان دا ملک سیاست طول تبلیغیان رونو تا پتا دا چه دا دا نبی علیہ السلام دا طریقین خلاف دے. کہ دا نبی علیہ السلام طریقہ دا زه کوپر د اسلام خبرې نه کوم، خو لنډه اسې خبره کو. موږ چې کله کلمه وویله نو موږ الله سره دا وعده وکړه چې ستا حکمونه ومنو، د پیغمبر علیه السلام په طریقه به خپل ژوند تېرو. څه تېرو؟ ژوند. د نبي علیه السلام په طریقه باندې به خپل ژوند تېرو. نو دا اوسنی سیاست دا چې څه کېږي ته او ستا الله دا قرآن مخې ته دی، دا د پیغمبر طریقه ده. نو دا پیغمبر په طریقو کې د کامیابی یقین او په غیرو طریقو کې د ناکامۍ یقین زموږ په زړونو کې راشي. دا یقین وکړه چې د غیرو طریقو کې ناکامی ده. دا موږ چې 75 سال ګلنازي لوري لا پکتا ده زمونږ چې کمنه اوس شیخ صاحب وي زمونږ روپۍ درنه نشوه او لا پکتا زو لا پکتا زو ولې پکتا زو من د غیر په طریقو کې کامیابی ګڼلې ده، د غیر په طریقو کې من کامیابی ګڼلې ده. تر څو پورې چې من د غیر د طریقې نه بایکاټ نه ده کړی نو کامیابی ناممکن ده، دی ورته امپاسبل وایي. امپاسبل بالکل ناممکن ده. د جمهوریت نه او د جمهوری نظام نه چې بایکاټ علماو، عوامو، مسلمانانو، سیاسیانو، تبلیغیانو، طالبانو د دې سیاست نه بایکاټ نه ده کړی نو د کامیابی نه د لاس وویځي. سوال نه پیدا کیږي. دی خو اکثریت یادی او که د ده په جمهوریت باندې کلیت راشي نو د قرآن نشي نافذ کولی او د اسلام نشي نافذ کولی. اسلام د جمهوریت ضد دی. اسلام او جمهوریت یو بل سره ضدین دي. طالبان وی څوک چې ضدین جمع کوي نو مړ بشي نه، ضدین نه جمع کیږي، دا د یو بل مخالف دي. دی چې کمدنو سیاست کې د سره د الله د حکمونو تابعداري په ځان فرض نه ګڼي، په ځان فرض نه ګڼي نو په بل به څوک ګڼي. دا موجوده سیاست دا د الله خلاف دی، دا د پیغمبر خلاف دی، دا د الله طریقه نه ده، دا الله حکم نه دی، د پیغمبر طریقه نه ده. نو نبی علیہ السلام وی الا ان الكتاب والسلطان سيفترقان. وی واوري او دور براشي چې سیاسی خلق بادشاہان چي نو هغه به یو وی او قرآن به بل وی. یعنی د دې دا خلی چي د بادشاہ په خلی به قرآن نوي، د بادشاہ په خلی به د الله فرمان نوي، د بادشاہ په خلی به د پیغمبر حدیث نوي، د بادشاہ په خلی به د الله حدود نه جاری کیږي،
هغه به د انګریز قوانین جاری کوي د هندو قوانین به جاری کوي بادشاه او قرآن به د یو بل نه جدا جدا شي څه به شي نو موږ به تماشه کوو یو بل نه جدا شو نو موږ به ټي وي ته ګورو چې اوس څه کېږي څه چل دی اوس په موږ څه کوو یو طرف ته بادشاه دی او بل طرف ته قرآن دی قرآن یو وی او بادشاه بل وی که موږ د قرآن منو نو د بادشاه مجرمان کیږو صحیح ده کنه او که د بادشاه منو نو د الله مجرمان کیږو نو پښتانه یو طرف ته ډانګ دی او بل طرف ته پړانګ موږ اوسو که د بادشاه نه منو نو جیل هم ځای دی او که د الله نه منو نو دوزخ هم ځای دی نازان لوی جیل سجین دی نو کم طرف ته بزو قرآن کریم وی لکه د یوسف آواز اوچت کا چې رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه یو طرف تا خواہشات زناوا عوام رضا کولو زنانا رضا کولو د زنانا مرضی وا بل طرف تا د الله مرضی وا که یوسف د الله منی نو جیل تزی او که د مخلوق منی نو خواہشات پورا کیږي یوسف آواز اوچت کو وی السجن احب الی مما یدعوننی الیه یا الله د دنیا دا جیل می خوخ دے خوستا ناراستیا استا جیل می خوخ ندے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل فدو